بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. تاسو ته پته شته چې په انساني تاریخ کې د ټولو فتنو نه لویه فتنه کومه یو ده؟ هغه فتنه چې د آدم علیه السلام نه راواخله تر آخري پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر، هر یو نبی خپل امت د هغې نه یرولی دی. ځکه چې د دې فتنې په راتلو سره د ایمان او د مؤمن د ټولو نه لوی امتحان او ازمایش شروع کیږي، او دا فتنه د دجال ده. یعنی دجال دا د هغه لویو فتنو نه ده د کومو پیشنګویي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې ده چې قیامت ته نږدې به دغه فتنې ظاهریږي. نو یو په هغې کې د دجال فتنه ده. اوس دجال دا څوک دی؟ دا پیدا شوی دی که نه دا به پیدا کیږي؟ او د دې علامات څه دي؟ او دا به د کوم ځای نه په کوم وخت کې ظاهریږي؟ په دې ویډیو کې به نن د دجال متعلق هغه حقیقتونه بیانوو چې ډیر مسلمانان د هغې نه ناخبره دي. دجال دا یو انسان دی، دا یو معین شخص دی، یهودی نسل دی. یعنی دا په یهودیانو کې پیدا کیږي او دا به یهودی وي. دا په یهودیانو کې پیدا دی او دا یهودی دی. او د دې ظاهري علامات هغه دا دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې به دا ګسه سترګه دا ړنده وي او دا به داسې بوټه راوتې وي، بهر به راوتې وي لکه څنګه چې د انګور دانه په غونچکه کې او په غوشه کې بهر راوتې وي. او د ده ویښته به ګونګریالي او ګلګوتي وي، او د ده به پلن تندې وي، په هغې کې به کاف فاره لیکل شوی وي. معنا دا ده چې دا کافر دی. دا به د لوړ قد و قامت والا وي، او دی به د خدای دعوه کوي، د الوهیت دعوه به کوي. دی به وایي چې زه الہ یم. او دا به کله ظاهریږي؟ نو خاص وقت د دې معین نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنو ذکر کړی دی او د قیامت د علاماتو ذکر کړی دی. نو د قیامت د علاماتو په ذکر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت د غټو علامو نه یو علامه دا ده چې نور به د مغرب نه راوخیږي، او دارنګې دابة الارض به راوځي. او د دجال ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی چې دا د قیامت د علامو نه غټه علامه ده او د قیامت د نشاناتو نه یو نشانه ده. نو کله چې الله رب العالمین وغواړي د الله خوښه شي، د دجال ظهور به وشي. دجال د حدیثونه دا معلومیږي چې دا پیدا شوی دی مخکې نه، خو صرف ظهور او د راښکاره کېدل دا پاتې دي چې الله رب العالمین اذن وکړي نو دی به ظاهر شي. په روایتو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا به د مشرق نه ظاهریږي. حله یو مقام دی چې د عراق او د شام ترمنځ واقع دی. نو د یو روایت مطابق دا به دغه مقام نه ظهور کوي. او نور روایتو کې راځي چې دا به د یهودا علاقې د اصفهان یا د خراسان د دینه به د دې ظهور کیږي او دی به راښکاره کیږي. د ده د ظاهرېدو نه 3 کاله مخکې به په دنیا کې ډیره زیاته قحط سالي وي، خشک سالي به وي، قحط به وي، بارانونه به نه کیږي، فصلونه به نه رازرغونیږي، حیوانات او زناور دا به هلاک شي، او انسانان به په ډیر سخت تکلیف لږ او تنده کې وي. په داسې حالت کې به دجال ظهور وکړي او دی به راوځي. د دجال سره به داسې طاقت او داسې قوت وي چې خلک به حیرانه کوي. مثلا الله رب العالمین هغه له دا طاقت ورکړی دی چې دی به اسمان ته حکم وکړي، باران به شروع شي. ځمکې ته به حکم وکړي، نو ځمکه به فصلونه رازرغون کړي، تر و تازه به شي. دارنګه یو حدیث کې راځي یو ځوان بدل راشي، دی به ورته وایي چې ته دا یقین کې چې زه خدای یم، زه الہ یم.
هغه ځوان به ورته وایي چې زه دا ویمه چې ته دجالي کذابي او کافري، ته اله نشي کېدی. دجال به غصه شي او هغه به دا نوجوان قتل کی او په منځ به دوه کې او په دې منځ کې به داسې لاړ او راشي او به را ژوندې کی. نو بیا به دجال ته پوښتنه کوي چې اوس تا دا یقین راغو چې زه الہ یم او زه خدای یم؟ دا ځوان به ورته ووایي چې اوس زما پوره یقین راغی چې ته عمق دجال او کذاب او دروغجن او کافر یې، د کوم باره کې چې موږ ته محمد صلی الله علیه وسلم اطلاع راکړې. دی به دوباره د دغه نوجوان وجل او قتلول وغواړي، خو لیکن دی به قادر نه وي. دارنګې د بعضې خلکو پلاران نیکونه به را ژوندي کي، د هغې سره به خبرې اترې وکړي. بعض علما فرمایي چې دا د دې دجال خپل لشکر دی، شیطانی لشکر، چې دی د انسان د مړ پلار یا د نیکه په شکل کې ځان بدل کی او راشي دې سره خبرې وکړي. بهرحال نور روایتو کې د دې متعلق راغلی دي چې د یو طرف ته به جنت وي، بل طرف ته به جهنم وي. څوک چې په د باندې ایمان راوړي دجال باندې، نو هغه به جنت ته داخلي چې په حقیقت کې باغه اور وي او جهنم به وي. او چې څوک د دنه انکار کوي او په د باندې ایمان نه راوړي، نو هغه به جهنم ته داخلي چې هغه په حقیقت کې د هغه مؤمن دپاره جنت ګرځي. دارنګې په نور روایتو کې دا راغلی دي چې د یو طرف ته به د خوږو د یخو اوبو نهر وي، بل طرف ته به اور وي، او د سره به د روټو یو غر وي، روټۍ د هغې یو غر به یعنې ډېر مقدار کې وي. ځکه خلک چې کم حالات او کم قحط سالی ده، نو خلک دې ځان ته محتاج کول غواړي، خلک به ده ته محتاج. دا حالات ډېر سخت حالات دي چې سړی سوچ او فکر وکړي چې داسې حالت کې وي چې لږه تنده انتهایی زیاته وي، او بل طرف ته د دجال زورورتیا، د هغه قوت او د هغه ګبراهټ او دهشت په سړي باندې وي. او که په هغه باندې ایمان رونړی د هغه نه انکار کوي، نو جهنم ته دی ګزارئ، اور ته دی ګزارئ. په دې وخت کې خپل ایمان دا محفوظ ساتل، په خپل ایمان باندې مستقیم ودرېدل، قایم ودرېدل، دا انتهایی ګران کار دی. نو دا قوتونه الله رب العالمین دجال له ورکړي دي. یا خدا ده چې دا عام طور سره په مؤمنانو باندې امتحان دی، ځکه الله دا قوت دته ورکړی دی. او یا دا چې دا د دجال یو چالاکی، جادو، دوکا او یا شعبه د بازی ده، نظربندي ده چې دی په خلکو باندې کوي. دا مختلفې خبرې د دجال حوالې سره راغلی دي. دجال سره به یو سورلی وي، د هغې متعلق دا راغلی دي چې د ده دا سورلی د یو غوږ نه واله تر بل غوږه پورې چې څومره مسافه ده، دا به 40 غزه یا 80 غزه وي. دومره غټه سورلی به د ده سره وي، او دا به دومره تیزه وي چې د دې یو قدم به د 1 میل نه زیاته فاصله طی کوي. 40 ورځې به دا په دې دنیا کې وي، او په دې 40 ورځو کې به د مشرق نه واله تر مغربه پورې او د شمال نه واله تر جنوبه پورې دا ټوله دنیا به دا الټوي. هر یو کلی ته، هر یو باندې ته، هر یو ښار ته به د ځان ورسوي. سوا د یو څو ښارونو نه په حدیث کې د مکې مکرمې ذکر راغلی، د مدینې منورې ذکر راغلی دی، او په بعضې روایتو کې د بیت المقدس او د کوه طور ذکر راغلی، چېرته چې په موسی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راغلی وه چې دې علاقو ته به دی نشي داخلي دی، نور به دی ټوله دنیا کې وګرځي. حدیث کې راځي چې د مکې مکرمې او د مدینې منورې په کوڅو باندې به چار چاپېره فرشتې ولاړې وي، د هغې سره به تورې وي. دجال به هغه ویني، نو دجال به مکې مکرمې او مدینې منورې ته نږدې بالکل نشي راتلی. دا به د حرمینو شریفینو نه بهر یو ځای کې پړاو واچوي، او مکه مکرمه او مدینه منوره کې به د زلزلې 3 تیزې جټکې راشي. په دې سره به هغه خلک چې کوم په حرمینو شریفینو کې اوسیږي او هغه کافر دي یا منافقین دي یا ګمراهان دي، نو د دې زلزلې د وجې نه به هغې د حرمینو شریفینو نه وځي بهر، دجال ته به وځي، د هغې سره به ملاقات وکړي او د هغه ملګري به شي. او چې کوم مؤمنان دي، نو هغه به
په مکه مکرمه او مدینه منوره کې دننه پاتې شي. په دې حالت کې به دجال وي چې د حضرت عیسی علیه السلام نزول به وشي. حضرت عیسی علیه السلام په حدیثو کې راغلی دي چې دا به د شام په د دمشق په جامع مسجد چې کومه مناره ده په هغې باندې به نزول کوي او راکوزیږي به. او چې کله دجال عیسی علیه السلام وګوري نو روایتو کې راځي چې دجال به داسې ویل کېږي لکه څنګه چې په ترکارۍ کې مالګه ویل کېږي. او بیا به د عیسی علیه السلام په لاس باندې دجال قتل کېږي او هغه به مرداریږي او دا فتنه به د دجال دا فتنه به د قتل سره ختمیږي. اوس د دجال دا فتنه چې دومره لویه فتنه او دومره خطرناکه فتنه ده د دینه به یو مسلمان څنګه محفوظ او بچ پاتې کېږي د هغې علاج هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو مبارکو کې مونږ او تاسو ته بیان کړی دی. یو روایت کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کم انسان کم مسلمان هر جمعه د سوره کهف تلاوت کوي نو دی به الله پاک د دجال د فتنې نه محفوظ ساتي. دارنګې مونږ او تاسو خپل ایمان مضبوط کو، خپل عقیده په الله باندې مضبوطه او کلکه کو. او دریم نمبر دا چې مونږ د الله رب العالمین نه دعا غواړو، د دجال د فتنې نه په الله سره پناه غواړو چې الله مونږ د دجال د فتنې نه محفوظ او مامون وساتي. ځکه نبی علیه السلام بخپله دغه دعا فرمایله. نبی علیه السلام به فرمایل اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. دغه دعا به رسول الله صلی الله علیه وسلم وخته چې یا الله زه د جهنم د عذاب، د قبر د عذاب د دینه پتا سره پناه غواړم او د دجال د فتنې نه پتا سره پناه غواړم. نو مونږ هم د دغه خبرو اهتمام وکړو. اوس اگر چې د دجال دا فتنه د ټولو نه لویه فتنه ده، خو د مؤمن ایمان د دینم لوی هتیار دی. او دا به هله کېږي چې مونږ او تاسو د نن نه تیاری شروع کو، خپل ایمان دا مضبوط کو، په دې باندې خواري وکړو، خپل عقیده په الله رب العالمین باندې برابر کو. نو ان شاء الله د الله نه دا امید دی چې مونږ او تاسو به په دې امتحان او په دې را روان ازمایش کې کامیاب شو او الله تعالی به مونږ او تاسو د دجال د فتنې نه محفوظ او مامون وساتي.